او ځنې وی حدیث منو خو هغه منو چې زمون په شرایطو برابري نو دا بیا یو فتنه ده وی حدیث منم او چې ډز شوی دا حدیث ضعیف دی وی حدیث منم او چې ډز شوی دا حدیث ضعیف دی ولې وی په دې راوي کې دا چل دی یاد ساته دام د انکار حدیث فتنه کولاول دي کچره دا جرح او دا راویانو جان پړتال نن زرا اخلمه اوله حدیث په تلم چې امام ترمذی نسائی ابو داود هغه محدثین او هغه اصول د دې مخې ته د روایت باندې ساکت پاتې شوی دي اتنن رااله او د راوی کې دا چل او د راوی د وجه ډز شینو د روایت نه پورې را پورې وځي نو ټول بلس روایتونه پاتې نه کی بیا خو به داسې محدثین تا ته ملاوي چې بخاری په ډېرو راویانو به جرح کړي بیا به تا ته داسې محدثین ملاوي چې امام بخاری سره به ډېر غټ اختلاف کړي خو اجماع او جمهور امت خو په دې معنی روان دي چې امام بخاری او امام مسلم ته په دې باب کې لوی شان حاصل دی نو د هغې په روایتونو خبرې کول او هغه چیړل دا د انکار حدیث لارې کولول دي یا جرح او تعدیل له دومره زور ورکول چې بس ته کوم ځای کې راوي وینې نو محدثینو ته هغه راوي معلومه دا راوي کمزوري ورته معلومه وه او د هغه راوي سره نږدې په ګاونډ یا په نږدې دور کې تېر شوي دي هغې په دې حدیث جرح نه کوي یا په دې راوي جرح کوي خو سره د دې جرحې حدیث د هغې نه بچ پاتې شوی دی ساکت پې پاتې شوي دي سکوت یې کړی دی بیا هم ته وایې چې نه لیپټاپ کې چې ما وکتل نو دا راوي داسې و لهذا دا حدیث نه منم نو دا ته په 14 او 14 او 15 صدۍ منځ کې چلېږي او د هغه خلکو خبرې بیا نه دی هغه راویان لیدلي دي نه دي د هغه راویانو سره نږدې زمانه ده او نه په هغه خلکو اعتماد کې کوم چې په دې زمانه کې پاتې شو او نن په لیپټاپ او په ګوګل روایتونه تلي نو ته خو وایې چې د نظر روایت صفا کومه خو تم د انکار حدیث په لار روان یې ټول د یو زنځیر کړی ده دې وجه نه دې باب کې احتیاط پکار دی څنګه چې د قرآن ناسخ منسوخ آیاتونه موږ د خپل عقل نه ویستي دي اب مفسرین او د امت د اجماع تفریق دي دغسې جرح او تعدیل په باب کې به دا قواعد داسې نه رالي چې په خپله پرې روایتونه تلل شروع کړي یو حدیث دی په هغې کې راوي کمزوری دی خو په هغې باندې محدثینو په هغه روایت په هغه حدیث جرح نه ده کړی هغه حدیث د قرآن هم خلاف نه دی حدیث د بل صحیح حدیث هم خلاف نه دی ته ولې ځانه کل کلا جوړی چې مطلب دی دا چې ما رفع او تکمیل یاد کړی دی خلکو ته ښه چې ما تدریب الراوي یاد کړی دی خلکو ته ښه چې زه الاکمال نه ډېر خبر یم خلکو ته خور غواړي چې زه د تهذیب الکمال نه ډېر خبر یم خلکو ته ښه چې ما د علامه ذهبي میزان الاعتدال ښه کتلی دی همدا ښه که نه نور د دې باب کې څه مقصد دی دا اصل کې ظلم دی چې د قوم کې راغلی دی دا نه ده پکار حدیثو کې عقل مه چلوه عمل وچلوه حدیث باندې عمل وکړه ها یو روایت د محدثینو کمزوري کړی دی یا په روایت محدثینو رد کړی دی یا 2 محدثینو رد کړی دی او چا تایید کړی دی هلته وکړه خپل اجتهاد خو چې کوم ځای محدثین خاموش پاتې شوي دي روایت د قرآن خلاف نه دی د احادیث صحیحو خلاف نه دی او چا په موضوعاتو کې نه دی شمار کړی نو ته چې اوسنۍ کورنۍ راویان راغلی او دا پې تړل کې نو ډېره زر ده چې د دې هر څه نه به خلاص شي نو دا 2 طریقې دي چې صلات هغې ختموي او خرابوي ګوره دا لیکې ځان سره یا د فهم خبرې کله کله دا ځینې خبرې بل ځای نه میلاویږي په داسې انداز چې مخاطب پې پوه شي د لیکې دې لپاره کاپی وساتئ چې د دې فتنو چې ته شکار نه شئ چې ګورې وي څه کې طالب وایي زه اصول حدیث وامه جرح او تعدیل زده کومه یا چې یو میاشت لا نه تېره ښه میاشت نه تېره دنه کلکلا جوړي ویره چې په دې سازان هم جرح شته خیال یې کړی دی که ورسېدې به خبره کله کله څه وایي یاره په دې حشام بن عروه هم جرح ده هلکه د بخاري راوي دی په ده باندې هم جرح ده یاره دا یحیی بن معین هم ګورې لیس بثقه دی سل خبرې به کې راوځي څه چل دی د 2 میاشتې وي د جرح د تعدیل شارټ کورس کړی دی په لیپټاپ ته ناستو دا لیپټاپ ته چې ناستي که نه بس دنه د خیر تمه مه کوه
اذا كان العراب دلیل قوم سيهديهم الى جيف الكلاب. خبر ده کم قوم مشر چې کارغه کی کنا مردار رسکو غوخو ته به ویواله کی دا فطری دی. بس پدې یاد وساته کم دین چې د قرآن حدیث امت متواتر مونږ ته راکړی دی سبیل المؤمنین نه مستفاد دی. دا دین کامل دی. بس دې کې د دې خبرو ضرورت نشته. دا فتنه ډېره عامه وینه څه وخت کې ما سره دوره کې یو طالب العلم ډېر سره گاڑی کې په سفر کې ملاو شو اور ته یې څه کې اٹک راړې ته یو ځای یاد کړ چې ځان ته جرح او تعدیل کو نه حدیثونه ټول ختم شوي دي قسم کې پاتې دي وې خندلې ختمېدو ته روان دي نور پاتې بګیشتا مې چې تا د جرح تعدیل کړل نه چې تا اوسم حدیث پاتې دي. دا سر راوي وې چې بابا کلام نه بهر راوي بجرحي دی. اوسنو علماء ته وګوره خو شيوخ دي علماء دي بزرگان الله والا مجاهدین تکړه تکړه خلک خو بیا مې اعتراضات بشته کې نشته به الټا مادیین او مدح والے کم دی او جرح په ډیر ده. نو داسې یو سړی چې څنګه نن نشته چې ټول دنیا دا تایید وکړي خو مخکې نو غلا نو جرح او تعدیل بار چا دي. خو دې جرح او تعدیل د محدثینو کتري دي او روایتونه راوړي دي هغه په تللی دي. د چې یو ځل یو وینه د لیبارټرۍ نه وځي ته بیا لیبارټرۍ ته ولې وسم مرض به پکې راوځي که نه لیبارټرۍ والا غټای شي. یعنې وینه چې یو ځل ټیسټ کړي او دا مرض دی او دا نه دی خبره ختمي. خو چې بیا یې کېنه لیبارټرۍ والا هم وایي دا شی پکې دی. دغه مثال د حدیث دی. څومره دا لیدلي دي په دې جان پړتال شوی دی باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. تاسو وګورئ تذکرة الموضوعات پوره سلسله ده د موضوع حدیثو. المنار المنیب فی الاحادیث الصحیح والضعیف د ابن القیم کتاب دی موضوعات راجمع کړي دي. الموضوعات الکبرى د مولا علی قاری کتاب دی موضوعات راجمع کړي دي. دې باب کې دومره کړهو شوی دی او بیا وایي دا روایت معلول دی. نو زواما فن د علل الحدیث په امام دار قطنی ختم دی. فن د علل الحدیث په دار قطنی بندو بس دا هغه نه دا حق چاته نشته چې وایي چې دا روایت د قرآن خلاف دی. نو دا یو لویه فتنه بیا راوتې ده چې آپ په سند هم خبرې نشي کولی روایت د قرآن خلاف دی. نو ما عرض دا کو چې د صلات نیمه دشمنی په انکار حدیث سره کېږي.